الله رب العزت په بندګانو باندې ډېر زیات احسانات کړي دي چې دغه احسانات شمارل د بنده د وس خبره نه ده. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، کو چرته تاسو د الله رب العزت د نعمتونو شمارین لا تحصوها، تاسو به ونه شماري. دومره بشمیره انعامات او احسانات د موږ او تاسو کړي دي. د ټولو عظیم احسان، د ټولو لوی احسان هغه دا دی چې ما ته الله رب العزت د پیغمبر علی السلام په امت کې پیدا کړو بغیر څه سوال او د فکر نه. دا الله رب العزت ډېر لوی احسان دی په موږ او تاسو باندې. او پیغمبر علی السلام الله دنیا ته رحمت را لېږلی او د دواړو عالمونو لپاره. الله رب العزت فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے د پیغمبر ته موږ نه لېږلی مګر ته موږ لېږلی رحمت د دواړو عالمونو لپاره. نو پیغمبر علیه السلام دا رحمتو د پیغمبر سره به هر شي دا مینه کوله پیغمبر سره تر دې پورې چې کافرو به هم امین او صادق ویلی دی. دومره مینه به ورسره کوله او زناورو دا رنګې هر شی چې په مخ ته ځمکه دی دوی به ورسره مینه کوله. یوه ورځ یو کس پیغمبر علیه السلام له سورلۍ رابوتله ولې ورکړه. پیغمبر علیه السلام چې کله هغه سورلۍ دغه نه قبوله کړه نو بیا وویل چې دا سورلۍ دا صحابو ته واله کوي، صحابو لی بوزه. هغه سورلۍ هغه خرو هغه خر را ګویا شو. پیغمبر علیه السلام ته وی اې دا الله رسوله زم په خپل نسل کې اخرې ما او تم الله رب العزت په نبیانو کې په رسولانو کې آخري نبی دنیا ته را لېږلی، ما د ځان سو ساته. پیغمبر علیه السلام هغه خر هغه سورلۍ دا د ځان سره وساتله. تر د مرګ وخته پورې دا سورلۍ د پیغمبر علیه السلام سره ورسوه. کله چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه پرده وکړه، د دنیا نه لاړې، هغه سورلۍ او هغه خر دی په مدینه منورې په کوڅو کې منډې والې او چغې به والې او د سترګو نه به اوښکې تلې، تر دې پورې چې دا منډې ووالې تر کوهي ته ولې دا مړ شو وفات شو. دا ولې دغه خر دغه سورلۍ د پیغمبر علیه السلام په صحبت کې د پیغمبر علیه السلام سره وخت تیر کړی او پیغمبر په سورلۍ کړی وه، هغه د محبت د وجې نه به دومره جړل. دا ځکه چې پیغمبر الله دنیا ته رحمت را لېږلی او هر شي به ورسره مینه کوله. د دې وجې نه که ما او تا خپله زندګي دا د پیغمبر په طریقه باندې تېره کړه او الله چې کوم احکام فرض کړي دي هغه احکامو د پیغمبر طریقه وه، نو اوس ما او ستا زندګي به په دواړو جهانونو کې در کامیابوي. دا دنیا به هم د کامیابی او هغه دنیا به هم زما او ستا د کامیابی. وګوره عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی اول چې داسې وم چې اسلام مې نه و راوړی، ما ته به خپل پلار ویل چې ای عمره ته دومره قدر هم نشي چې بزی او ګړی او بزی وساتې، ته دومره هم نه. کله مې چې ایمان راوړ، کله چې د رسول الله مبارک صحبت ما اختیار کړه، د هغوی سره مې مینه وکړه او د الله احکام مې ومنل، نو بیا ما ته د مدینې او د تمام احکام چې خوشه علاقې وې د هغوی پاچاهي ما ته میلاو شو. دا ولې په اسلام کې عزت دی. که ما ته د خپل زندگی دا د پیغمبر په طریقه باندې د پیغمبر په محبت کې تیر کړه، قسم په خدای دا دنیا او بل آخرت، د آخرت والا دنیا دا بس ما ستا کامیاب او کامران وي.